وای احادیث د قرآن تزاد وای احادیث د قرآن تزاد څومره په جرأت اقرار کړی دی چاچلو حدیث انکار کړی دی. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا اوریدونکو په دې خبره باندې فیصله کوم ګرځو چې دا ملګری د بد اخلاقۍ توعنې کوي د سره د دې چې د اخلاقو دعوت بار بار ورکو د نننی کلیف کې د توعنو ته وګوره او د کمزور اصطلاحاتو ته وګوره چې آینده ته جواب ملو شي چې دا تاسو ټول په دې باندې خبر یې چې بیا دې د سخت مزاجین ګیلې کوي دا بد فرار نه علاوه سمني. یاد ساته زما د پنځپیریانو سره د سختۍ غټه وجه دا ده چې امام انقلاب شیخ محمد طاهر مرحوم هغه به قرآن او قرآنی کنزل د قرآن نه ثابتول یولوکم الادبار وی قرآن هغه سوی په جوش کې چې زما په خوله نه راځي نو زه تا سره سختي صرف په دې یو وجه کوم مې اسنه هغه څه شروع کې چې بیا دې په خوله نه راځي مخافت الشر ستا د راټینګولو دپاره زه ځانې سختۍ کوم چې ته پې خفی په خوا به هم نه تېرېږو خو مشرت ته هم یو انچې ګزاره کوه. دویمه خبره دا ده چې دی دا ووایي چې خبر واحد نسوک په تاویل سره انکارو کی گمراه نه دی. یاد ساته اخبار احادنا بالعموم احناف او بالخصوص پنځپیریان د تاویل په نوم باندې دین انکار کوي وي دې ته مونږ گمراه نه وایو. هم دستا دی فتوی نن د انکار حدیث دروازه کولاو کړی ده او یو د جماعت نو باسه او دا منکر حدیث دی او دا منکر حدیث دی. حال دا دی چې زما هر پنځپیری ځوان زما هر پنځپیری شیخ ګل او ځوان هغه په انکار حدیث کې پټو ښکارا او حقیقتا او مانن لګیا دی مفتلا دی. اصول حدیث کې موږ تقلید د ماهرین فن کو قربان یو مې پدې پوهه کا چې تقلید د ماهرین کېږي که د ماهر کېږي پوهه مې که خو توانې مرا کو دا تنقیح د بس دلایل به ورستو وایو تقلید د ماهرینو کېږي که د ماهر کېږي. دویم که ماهر او که ماهرین لږ تعین وکړه چې ته په اصول حدیث کې ماهرین څوک منې متقدمین متاخرین وغیره ذلک مفتا به قول د چا منې د دې عرف مطابق د اصطلاح. بیا وی مونږ فرق په اعتبار د حجیت نه کوو په اعتبار د سند سره کو نو په سند صحیح سره را رسیدلې خبره واحد هم ده او په سند صحیح سره را رسیدلې خبره متواتر هم ده دواړه ته در رسیدل خو حجیت کې فرق کې یو عقیده کې معنی او بل نه معنی دا یادوما چې د دې فرق ته قائل نو په کم دلیل زوی عدل منکم دی کې وی تعداد راغلی دی وغیره ذلک زه په دې تعالی خبره کوم ان شاء الله. قرضیات ساتتا تماوی ابتداء د خبر واحد او متواتر تقسیم چا کړی دی جواب را نغی. دویم تاوی محتب بالقرائن په استقراء سره معلومیږي مشرماوی استقراء خو د مجتهد کار د مقلد خو پړنده باندې مجتهد پس رواني د مقلد استقراء سره سویمه ده لغون د کې ردی ترغیب را ته وچلوه چې آیا دا کم مقلد دی چې دا محتب بالقرائن تا ته بیان کړي دي ستا مجتهد بیان کلک ستا دلائل زوانه چې زوی عدل منکم دا مو چې زما د دلایلو د سره جواب نه کوي زه بیا مطالبه کوم دا دلایل شروع کړو نو د داوی په کم جز د شروع کړو لکه تطبیق وکړه دوباره که دا دلایل یو دلیل ته ووایه ښکلې دعوت ثابت کړه چې زه دا یو دلیل جواب وکړم څنګه چې ما ووی او ته پرې روانې دغسې که زوی عدل منکم نه ته دا ثابتې چې ترتیب به راوکته نو ستا دعوه کې خو د دې تذکره نشته نو زه د دې نه صفحه په دې وجه باندې کوم مخته اړوم چې را روان نمبر کې په خپلې جواب دعوه باندې د دلیل تطبیق راولا چې ته د الله نبی احادیث په عقیده کې نه منې خبر واحد غیر محتب بالقرائن نو په دې باندې دلیل پیش کا او د خپل دعوی سره منطبق کنو زه به جواب وکم مشره فی الحال د ترتیب به ترتیب ده ها کته وی چې دا مې دلایل دي لکه لاویل دي نه دي او په دې اندازې جواب کنو دا درلم در پس ان شاء الله. زمون عقیده دا وګولونو چې د محمد رسول الله علیه السلام نه یو حدیث په صحیح سند نقل شو ثابت شو د ټکی داوا کې شتا
دې ته ګوره دلیل دی ته وي د الله د نبی نه یو حدیث نقل شو مونږ ته راورسید که هغه یو کس نقل کو که دوه نقل کو که درې خو چې رښتونو نقل کو محدثینو ثابت کو دا حدیث یقیني قطعی دی او د دې منکر کافر دی الا اجتهادا اور دا به عقیده کې چلیږي هم به عمل کې چلیږي دا دعوه شوه اوس دلیل ته ګوره ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا سورة الحشر آیت نمبر 7 استدلال ته ګوره یو فریاد مشر دا کړی دی چې ته د احناف ولې پیش کې الکه یقطع الحدید بالحدید زه احناف په دلیل کې نه پیش کوم ته ډیر د تقلید دعوه کې او ډیر په امام ابو حنیفه د مینې دعوې کې نو زه وایم چې دا خو ټوله دنیا مني او عربیت په دې ګواه دی چې ما د عموم دپاره راځي تمام امت په گواه ده خو ته خو تمام امت سره کار نه ساتي ستا په قرآن سویمه ده او ستا په حدیث سویمه ده ستا سفره نه په قرآن ماتیږي او نه په حدیث ماتیږي ستا سفره د امام ابو حنیفه ته په منسوب منګړتو خبرو ماتیږي نو ستا دپاره وایم چې نور الانوار کې من او ما داسې لیکلي دي لهذا دا دلیل نه دی دا ستا دپاره وایم اوس ورسېدی په دې خبره وکړه دې ته وایي بې ترتیب خبره دویم دی دا ویلي دي چې دا ما آتاکم کې خو بیا منقطع او ضعیف او موضوعیم شامل شي ما آتاکم الرسول چې پیغمبر دل درکي پیغمبر چې درکړي آب صحیح وي دا منقطع او موضوعي چې دي نو دا منګلت راویان ورکی د دې نسبت محمد رسول الله ته نه کیږي الرسول ښکاره ذکر دی الرسول به هغه آتاکم مصداق ګرځي کم چې صحیح وي او که عامه خبره ده که څوک ولا د خبرې واحد نوم دی او که د متواتر نوم دی لهذا د ما آتاکم نه ضعیفم خارج شو او ما په خپل عموم دی لهذا آتاکم الرسول چې پیغمبر تا ته درکي دا حدیث عام دی څنګه عام دی د ما د وجې څنګه عام دی داسې دی که تا ته د خبرې واحد په ذریعه میلاو شو او که د متواتر په ذریعه میلاو شو آتاکم خو چې د پیغمبر نه درته میلاو شو نو هغه به هم په عقیده کې مني هم به په عمل کې مني او د الله د پیغمبر احادیث به په تاویل سره نه وخي او نه به مخالفت کې څنګه چې رحم الله رحیم شاه المیدانی لګیا دی دک خبره د مشره پاتې شو دا وی فهم السلف پیش کا وګونه کولاو کا او سترګې بندې کا او سپېګمې وته مخامخ که زما خوږ وروره او مشره قدرمنده فهم السلف دی ته وی چې قرآن او حدیث به په ظاهر باندې اخلو دا د قرآن او د حدیث ظاهر معنی ده هم دی ته فهم السلف وی بل شي ته نه وی فهم السلف دی ته نه وی چې زید دا وی عمر دا وی بکر دا وی د سلف اتفاقی فهم دا ده چې قرآن او سنت به په ظاهر حمل کولی شي ورپسې ګوره فخذوه دا به فورا اخله که په عقیده کې او که په عمل کې دا تامو استعاری مستعاری دی اسې مټه سوا دا غي جواب در کوم خو اسې ټایم بغیر کی فخذوه اب فورا اخله نیوی وی په خذوه نه ید نه مراد نو ما کلی ویل دي چې ید ته مراد ده لہذا عوام په کلاو غونو په شړل الفاظ وره زمونږ د دې آیت مطلب دا ده ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر چې سهم دل درکل ک عقلی منی کنه منی ک په خبره واحد در رسیدل ک متواتر ک عقیده کې درکلو ک عمل کې فخذوه ناغه بمنی وما نهاکم عنه فانتهوا خذوه او فانتهوا امر نه دي لہذا په دې کې مطلب دا ده معنی نه ده دې کې مطلب دا دی چې تاسو به د محمد رسول الله علیه السلام تابعداري داسې کوئ لکه د قرآن چې کوئ زما دویم آیت چې ما ویلو چې اتبعو وې دې کې د عقیدې ذکر کم دی نو انبیا چې بیان کوي خو د عقیدې او د عمل دواړو کوي کنه نو د نقل کو حال دا چې دا خبره واحد دی اتبعوا المرسلین مرسلین صاحب یاسین وی چې د انبیا اومنه نو خو عقیده او عمل دواړو کې اومنه دی یوازې کس په یوازې ځان د انبیا او د عقیدې او د عمل د دعوت ذمہ داری قبول کړه دا دلیل دی په دې خبره باندې چې خبره واحد حجت دی بل دریم دلیل زما طائفتونو سو خبره کې الک بخاری حدیث حواله میں درکا اغوی امام بخاری یسمى الرجل طائفه یو سړی تم طائفه وی غنو ته دی وی کنا بل حواله نوٹ کا النهایه فی غریب الحدیث دریم جلد 153 وتقع علی الواحد یو کستم خبر واحد وی لہذا الله نبی او الله تعالی فرمایلی دی چې ول ينذروا قومهم دا یو عالم او یو دیندار چې کله انذار وکي ک عقیده کی ک عمل کی ک خبر واحد درته نقل کو ک خبر متواتر درته بیان کو خو ولینذروا قومهم دې انذار وکي نو دا د خبر واحد په حجیت باندې دلیل شو زما بل دلیل توکیدا سيقول السفهاء من الناس دلاندې قرآنی آیت د ما واللهم عن قبلتهم التي د دې آیت تفسیر د بخاری نه وره
سلویختم نمبر حدیث د کتاب الایمان کې چې یو صحابي راغلی دی او اکه یو صحابي ویلی دی چې قبله بدل کې او د منځ په دوران کې خلکو قبله بدل کړې ده او کله چې هغه راغلی دی نو الفاظ دا ویلی دي فخرج رجل ممن صلى یو سړی د منځ کوونکو نه راغی او د قبلې د بدلېدو حکم وکړو او ټول خلکو قبله بدل کړه رسول الله یو صحابي لیږلی دی ورشه ورته ووایه چې قبله بدل شوه دا یو دلیل چې خبرې واحد حجت دی ټولو صحابو په منځ کې دا قطعی خبره ومنله او مخې راواړو دا دویم دلیل دی چې خبرې واحد حجت دی او ظني نه دی خلاف ثابت دی رحم شاه میدانی لا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مفتی صاحب زما دعوه ښه په توجه باندې واوره چې خبرې واحد غیر محتب بالقرائن مفید د علم یقیني نه دی بلکې مفید د علم ظني دی لہذا حجت فی العمل دی خو فی العقیده نه دی اوس دې دعوه باندې به زه دلایل ضرور پیش کوم خو د هغې نه مخکې ستا د څه خبرو جوابات کوم اوله خبره لیکلې ده چې احناف بالعموم او پنجپیریان بالخصوص د تعویل په نوم د احادیثو نه انکار کوي نو چونکې که تعویل د احادیثو نه انکار شي نو بیا ټیک د دا خبره زما د دې دلایلو سره متعلق ده نو دې ځای کې د هغې جواب کول دا صرف ضیاع وقت دی وروستو انتظار وکړه د دې جواب به پخپله راشي دویمه خبره لیکلې ده چې تاسو په اصولو د حدیث کې تقلید د ماهرینو کوئ که د ماهر کوئ حضرت معمولي غوندې فرق دی تقلید د ماهر دې کې خصوص دی او تقلید د ماهرینو دې کې عموم دی نوره یو خبره ده درېیمه خبره لیکلې ده چې یو حدیث په صحیح سند سره راغی نو که دا ډیرو را نقل کړی او که یو نو دې کې فرق څه دی نو د دې فرق دپاره ما تا ته دغه آیت ویلی چې واشهدوا ذوی عدل منکم او د سورة النور آیت چې یو طرف ته معامله مالی ده نرمی پکې ده نو گواهان الله کم ذکر کړل بل طرف ته معامله کې سختی ده حد دی نو پای کې گواهان الله جل جلاله ډیر ذکر کړل ځکه د ډیرو خبر د کمو د خبر په نسبت باندې دا قطعي وي پاتې شوه ستاسو دا خبره چې یاره استقرا صرف د مجتهد کار دی نو دا ستا د طرف نه چې کوم دی دا یو دعوه ده او دا به ته ثابتې چې یاره استقرا به صرف دا مجتهد کوي پاتې شوه دا خبره چې د متواتر او د خبر واحد تقسیم چا کړی دی نو ما خو تپوس کړی چې که ته یې نه منې نو ووایه زه بیا ثابتوم او که یې منې نو چې د اصول حدیث کوم کتاب هم چوتی نو پای کې به تا ته دا تقسیم میلاویږي نو که زه تاله حواله جات در کوم نو دې کې وقت ډیر ضایع کیږي اوس راشه د سورة الحشر آیت تا په دلیل کې پیش کړی چې ما آتاکم الرسول سامعین ټول خلق دی دا په توجه باندې واوري مفتی صاحب تاوی چې په ما آتاکم کې ما د عموم د پاره راځي او حواله دی ورکړل زمونږ د احنافو د کتابونو او بیا وی چیرې دا ما ستا د پاره اصول مناظره کې هر سړی پابندي د خپلو اصولو موافق به دلیل پیش کوي ته چې وی چې ما د عموم د پاره راځي زمونږ د احنافو د کتابونو نه حواله مه راخله ته د فهم السلف قایلی نو فهم السلف چې صحابه کرام تابعین تبع تابعین قرون ثلاثه چې مشهود لها بالخیر دي دغه خلکو کې د چا حواله راواخله او دا پیش که چې یاره ما د عموم د پاره راځي ولې ته خو وی چې یاره زه کله رجال یاد کم نو ته وی زه تا ته تعویض کومه نو دلته کې به ما ته د رجالو خبره نه پیش کوې ته د خپلو اصولو تابع یې سلفو کې د چا حواله پیش کا چې په سلفو کې چا دا خبره کړي چې ما د عموم د پاره راځي که سلفو کې درته نه میلاویږي نو بیا اقرار وکړه چې یاره بلکل په دې ځای کې زه محتاج یم دې ته چې د احنافو د کتابونو نه خبره راواخلم دویم دلیل د سوره یاسین آیت چې تاویل چې وجاء رجل من اقصى المدینه قال یا قوم اتبعوا المرسلین نو دې ځای کې مفتی صاحب سړي د پیغمبر د عقایدو بیان کم ځای دی چې کړی دی اخو صرف دا خبره خلکو ته وکړه چې اتبعوا المرسلین د عقایدو بیان خو به پیغمبر کوي نو په دې ځای کې ته استدلال وکړه او استدلال کې خبره داده چې فهم السلف کې د سلفو چې په کومه طریقه باندې استدلال کړی ورنه پاتې شوه دا خبره چیرې د سلفو اصول داري چې قرآن او حدیث دا په ظاهر باندې حمل کیږي نو ته وښیه چې په ظاهر باندې هغې حمل کړی چې ته یې څنګه په ظاهر باندې حمل کړې ورنه ما تاله یو مثال در کړی یو سړی و هغه اودس مات کو
استنجا یې وکړه او بیا راغی په ویتر ودرېد. چا چې تپوس وکوي دا څه کوي؟ حدیث کې راځي چې من استجمر فلیوتر، څوک چې استنجا وکړي نو هغه دې بیا په ویترو باندې ودرېږي، ویتر دې وکړي. نو داسې په ظاهر باندې حمل کول، په ظاهر باندې د حمل کولو دپاره به ته مخکې فهم السلف دا ضرور پیش کې. بیا درېیمه خبره چې تاسو کم فلولا نفر من کل فرقتین کې خبره کړې وه، نو ټیک ده چې فرقه طائفتون دا د یو ټولو دپاره راځي، خو ما ته دغه آیت کریمه کې ویلی او ما ته د امام قرطبي عبارت پیش کړی چې امام قرطبي رحمه الله لیکي ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين، دلته طائفتون بشک جماعت مراد دی، عقل هم داوي او لغت هم داوي. او بیا یو خبره کړي چې اما العقل عقل داوي فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب، په غالب رای کې او په غالب ګمان کې علم چې کم دی دا د یو کس په خبر سره نه حاصلیږي. نو امام قرطبي خو دغه خبره کوي چې د یو سړي په خبر باندې علم دا نه حاصلیږي. پاتې شو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم وغيره، دغه آیاتونو سره متعلق چې کوم حدیث د بخاري ته راوړی دی، حضرت په دې خبره باندې ځان پوهه کا او دا خبره بالکل په توجه سره واوره. زما په دعوه کې تا ته ما صاحب لیکلی دي چې خبري واحد غیر محتب بالقرائن دا په عمل کې حجت دی، د عمل د پاره دلیل دی. نو دغه حدیث تعلق د احکام سره دی، د احکام سره دی. او د دې متعلق یو خبره تا مخکې کړې وه، د امام قرطبي رحمه الله عبارت چې کوم دی تا پیش کړی چې یاره ويعتزدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد. نو حضرت امام قرطبي خدا خبره کوي چې خبر واحد چې کم دی دا وجوب عمل راولي، معنا عمل کول په واجبي، د دې نه هیڅ چا انکار نه دی کړی. پورته که نور الانوار زمون اصول الشاشي حسامي کم یو کتاب د احنافو چې پورته کوي نو هغه به دا وایي چې په خبر واحد باندې عمل کول دا واجب دي، او زما په دعوه کې هم دا لیکلي دي خبره صرف دا په عقیده کې ده. نو دغه حدیث تعلق د احکاماتو سره دی. اوس راشه مفتی صاحب زه په دې خپله دعوه باندې دلیل پیش کوم. زما دعوه دا ده چې خبري واحد غیر محتب بالقرائن دا ظني دی، او چې دا ظني دی اوس راشه سلفو کې خبره واوره. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی بخاری کی، عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال المتبايعان بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. دا روایت موطا د امام مالک کی کتاب البیوع بیع الخيار کی امام مالک ذکر کړی دی، او بیا وروسته امام مالک وی ولی ای خبر واحد دی، او امام مالک وی وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه. زمونږ د پاره په دې حدیث کې په دې مسله کې یو معلوم حد نشته، او نه په دې کې داسې یو خبره شته چې پای باندې عمل کولی شي. یعنی امام مالک چې کوم دی هغه دی دا خبر واحد دی، خو په دې باندې عمل اونکو وای په دې کې زمونږ د پاره چې کوم دی حد معروف نشته. دارنګې واوره بخاری او مسلم ابو داود ترمذی د ټولو روایت دی، خو د کتاب الصوم کې بخاری او مسلم به وګوري. عن عائشة رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. دا عبارت د بخاری دی. دا روایت دی ابن حجر فتح الباری به اوچته کې هغه د دې حدیث لاندې لیکي دا واوره. وقال الشافعي في الجديد ومالك وابو حنيفة لا يصام عن الميت. سلفو کې امام مالک کټر سلفی دی، ابو حنیفه کټر سلفی دی، په سلف الصالحین کې دی، او دی وایي چې لا يصام عن الميت. امام شافعي ور سره ملګری دی. حدیث خبری واحد کې دا راځي چې یو سړی مړ شي او په ده باندې روجې پاتې د ده ولی به د ده د طرف نه روجې نیسي. امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعي وایي لا يصام عن الميت، د مړي نه به څوک روجې نه نیسي. امام مالک صاحب دا رد کوي په قرآن سره چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، چې دا قطعي دی. نو څنګه دا سلف رد کوي؟ مخکې لیکي وقال الليث واحمد واسحاق وابو عبید لا يصام عنه الا النذر.
صرف د نظر روجې دی موګر هغه دی رد کو او بیا مخکې لیکي فاما المالکیة فاجابوا عن حدیث الباب بدعوى عمل اهل المدینة كعادتهم د امام مالک مسلک دا دی چې عمل د مدینه والو هغه مقدم کوي په خبر واحد باندې د چې خبر واحد دا قطعي دی نو څنګه په عمل د مدینه والو مقدم کوي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. طولنا اول خبر یاد ساته ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. عوام دې زمون عقیده په کلاو غوګونو ووري و ان شاء الله دا مولوی صاحب دا عوام چې دا مناظره اوریدي بنه پويږي چې دا مولوی صاحب څه ثابتول غواړي. من دا خبره کو چې د الله د پیغمبر حدیث خبر واحد دی کی عوام خبر واحد څه پیژني حدیث د رسول الله علیه السلام او صحیح کې خبر دا ثابت شد دا ټکم پکې لګولې ده. د پیغمبر علیہ السلام ثابت شوی صحیح حدیث که یو کس نقل کی که لس نقل کی او کشل مونږ وایو دا به عقیده کې حجتی دا به عمل کې حجتی او د دې منکر به کافری. من آیت پیش کړی دی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دا د الله کتاب دی سورۃ الحشر دی وم آیت دی. د دې ترجمه دا د هغه څه چې پیغمبر علیه السلام درکې فخذوه هغه واخلې اونې سه عمل کې وما نهاکم عنه فانتهوا سنم چې رسول الله علیه السلام منع کوي دینه منع شي. د دې آیت په صفه مطلب عوام پويږي ما آتاکم الرسول هغه څه چې پیغمبر درکې که د خبر واحد په شکل تاته ملاو شو که د متواتر ملاو شو که لسو خلکو درکو که یو کس درکو خو آتاکم الرسول چې پیغمبر درکو یو کاذب راوی او چا موضوعی روایت او چا مراسیل او منقطع روایتونه نه جوړ کړي واقعي آتاکم الرسول د پیغمبر نه درکول ثابت شو فخذوه نو فورا پاغي باندې عمل وکي اور اگر رد کوي ما په عقیده کې هم په عمل کې هم وما نهاکم او اگر چې پیغمبرم ته منع کوي که اده خبر واحد په ذریعہ تاسو ته منع درلا که د متواتر په ذریعہ باندې منع درلا فانتهوا نو دا غینه منع شي. که په عقیده کې منع مراد وي د غلط عقیدینا او که عمل کې منع مراد وي د غلط عملنا دا زما د قران د آیتنا زما عقیده بالکل صفا او مربرهنه ده. دی ویره دی ما کې چل دی د احنافونو ته پیش کې ما د تو اجماع د امت پدې ده تمام لغت او کتابونه پدې دي تمام عربیت پدې دي تر دې چې ستان نورلوار او احناف هم پدې دي چې ما د عموم د پاره ده. لہذا دا زما دلیل د اجماع فهم السلف او لغت او نورلوار دا ټول شو سه استدلالات شو ستاییدات شو. تک چرته د دې ما د عموم نه انکار کې نو تب قاعده به ته پیش کې ځکه ما د دوی چا د دې خلاف نه دی کړي ته خلاف پیش کړو زه په خپل خبره استومان شم. اور دا خبرم یاد ساتره ځوان بچیو د بوډان وصیه ما به تر هغه پورې عموم پیدا کوي چې قرینه صارفه او مانع نه راغلي په لهذا دی دلیل ته برابر کینا. اور ابن عبد البر رحمت الله علیه د ستا په مخ باندې سپیړې چلولې دي او خبره کړې د اولی کا حواله جامع بیان العلم وفضله دویم جل 1190 صفحه امر الله عز وجل بطاعه رسوله واتباعه امرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء رب العالمین خکار بارویل دي چې ما آتاکم الرسول فخذوا ټول خبره د محمد رسول الله ومنه مجملا پلند د الله تعالی خبره کړې ده لم یقید بشیء نکره په سیاق د نفی صالبه کلیه عموم پیدا کوي اس سره الله تعالی نه د مقید کړي چې غنه خبره واحد به ناخله او متواتر به اخلي عقیده کې به نمنه او عمل کې به منین لا نا لم يقيد بشيء او بیا ډیر عجیب خبره کوي وی ويحذر المخالفه عن امره جمله على كل حال الله وی که په هر طریقه د رسول الله خلاف وکړو نو سبا عذاب در کوم والله شدید العقاب. کتا دا و چې دیزه کې د رسول الله حدیث زکه نه منم چې عقیده کې حجت نه ده یا دیزه کې زکه نه منم چې ځوان نه ده نو الله فرمایي چې والله شدید العقاب. دا د جامع بیان العلم وفضله نه ده هم حواله وشو. لہذا زما په دې دلیل خبره وکا اتبعوا المرسلین دویم زما دلیلو ودلته د عقیدو تذکر نشتا و ظالما ول قران سره دشمنی کې مکو انکار حدیث ته مودريګا راشه قران او سنت منا قسم بالله دا د شیطان دوک کوي چې دا اعتراض وکا دا د سلفي په مخ سپېړه نه دا قسم دې د قران په مخ سپېړه چلو د امت د اجماع خلاف ولاړې راشه منکر حدیث په سب کې مودريګا د
د قران او د سنت داعیشه چې الله دی دنیا او آخرت خسته کی اتبع المرسلین عام اتباع ویل دا یو صاحب یاسین راغله دی او خلکو ته ویلو اے خلکو د انبیاء او منه مولوی سے وی مطلب دا چې احکامات او منه او د عقیده خبره نشته ظالمت نفی د عقیده او خیا اتباع عام د په عقیده کې د پیغمبر تابعدار شه په عمل کې د پیغمبر تابعدار شه د پیغمبر اصل اتباع په عقیده کې دا وجدار چې تمام انبیاء اول عقیده پیش کړی دا او عمل دویم دی دریم خبر طائفتون کې دا وی قرطبی رد کړی دی قسم د قرطبی اثبات کړی دی در کومه دله او دارنګ امام بخاری نه جوابونه کو چې وی یسمى الرجل الطائفه ابن الاسیر نه جوابونه کو چې وتقع على الواحد لهذا د لينذروا معنا دا چې یو عالم علاقه ته لاړو لينذروا قومهم د قوم ته عقیده او عمل دواړه بیان کې او کاغیونه منو د غاړه خلاص ده او پاغي حجت تام ده دا نشي ویل چې دا یو کس خبره ده دا دویم دلیل شو دریم د ما واللهم تفصیل به رستو زکو کما ان شاء الله چې ستا دلایلو باندې بحث او تبصره بیا پاتې کیږي اوس د ځان ته ګوره د عبد الله ابن عمر روایت دی پیش کړی دی المتبايعان بالخيار على صاحبي دی عوامو ته لګه ترجمه وکا د حدیث مطلب څه دی ته ثابتول سغواړي ګلونو یاد ساته پنځ پیری ټول عمر قران کوي تر اوسه وی چې په دې باب کې بیا قران حجتي یا به حدیث متواتر حجتي یا به اجماع حجتي اے پنځ پیریانو رحیم شاه ربانی ووره او د نت پسترګ باندې موره نن پنځ پیری سره قران نشتا نن پنځ پیری سره چې د رسول الله د حدیث دشمنه ته ولاړو او خبره واحد ته ځونی وي او دای پاقیده کې نه منو نن قران پیش کولی شي نن اجماع پیش کولی شي نن حدیث متواتر پیش کولی شي راغه په خبره واحد باندې ورغه او مصادره علی المطلوب کی دا حدیث خبره واحد دی دا ډومبه جواب دی لہذا د دین استا عقیده ثابتی قران پیش کا متواتر حدیث یا اجماع پیش کا دویم جواب دی وره په دې حدیث کې دا خبره کم زیاده چې دا حدیث ځونی دی دا خبره او خیا دویم دا خبره کم زیاده چې عقیده کې بنه چلیږي دریم دا خبره او خیا چې په محدثینو کې چا ویلی چې د کې قطعیت نشتا دا دویم خبره دریم خبره دی حدیث کې خدا خبره ده چې یو سیس د بل نه واغستو نو تا ته اختیار شته تر مجلس تر ختمولو دی کې د عقیده خبره کم ده دا د درېمه خبره ده څلورمه خبره ته حنفي امام مالک باندې ولې ورلې نن غیر مقلد شه تحقیق پس روانه زما خال دی امام مالک د راواغستو امام ابو حنیفه پرې خود حالدار چې د امام ابو حنیفه هم مضبوطه چکواله ده خو ځان د بشپېلو کو رستو جواب در کوم څلورمه خبره کم محدث دی د ځونی ویلی دی اخر کې یو خبره وره د دې حدیث دلان دی په ترمذی کې البیعان بالخيار کې ستا عالم ویلی دی چې مونږ په غلطه یو دا د ناشنا جواب دی تقریر ترمذی را واړه وکته حاشیه کې وای ان الترجیح للشافعی و اس خبره نه ده چې ګوره د دې ځکه اصل خبره ده چې حق امام شافعی سره د حق الحق والانصاف وی حق خبره ده ان الترجیح للشافعی چې دلته کې قویواله او مضبوطواله امام شافعی سره ده لکن نحن مقلدون خو عزت رحیم شاه ربانی په لار روانم وای ما پنځ پیر کې دوره کړی دا نحن مقلدون خو عزت په پټو سترګو روانم نحن مقلدون وای زه د قران او سنت دشمنه ته ولاړم یجب علینا تقلید امامنا زبد امام ابو حنیفه منم زد رسول الله دا حدیث نه منم چې المتبايعان بالخيار دا د سو جوابونه شمار او ځان سره بل خبره ته امام مالک نه دلیل نسی علماء پدیدی امام احمد پدی حدیث باندې عمل کړی دی دغه رنگ د ځوان بچیا امام شافعی پدی حدیث باندې عمل کړی دی او امام نووي دا غیغه عمل ذکر کړی دی نو کته وی چې د دین امام ابو حنیفه استدلال کړ داغه مقابل مې د امام شافعی پیش کو سلف د دک کو چلاړو دا د استاد حدیث حالو د دې حدیث نه ان شاء الله مخ کې نه پریدم یا بد دې حدیث نه خپل عقیده ثابته او در سره به منم یا بد ان شاء الله د خلکو تخیم قسم بالله د میلی غلوم پیجن اے خلکو د ګوړې غلوم پیجنې د بینکونو غلوم پیجنې د ملک غلوم پیجنې خوراشه د عقیده غلوم پیجنې د دین غلوم پیجنې د مذهب غلوم پیجنې قسم بالله چې نن دا د مذهب غلی دی هغه حدیث راوړو چې هغه ستل خرصول کوي نو په مجلس کې تاسو له اختیار دی حدیث تر دې ځای پورې دی د کې د رد څه شه دی امام ابو حنیفه خطا شوی دی حدیث نه دی منلې امام مالک خطا شوی دی حدیث نه دی منلې امام شافعی منلې دی او ستا مولا شیخ الهند محمود حسن ویلی دی چې یره په دې کې حق امام شافعی سره دی دویم حدیث ویلی دی من مات وعليه صوم اول جواب دی وره مشره
دا حدیث دا خبر واحد دے تنرش اوس په خپل عقیده باندې قرآن پیش کا دا خبر واحد دے تنرش اوس حدیث متواتر پیش کا دا خبر واحد دے اجماع پیش کا دا یو جواب. دویم جواب دی وره دا په دې حدیث کې د ځواني ټکي نشته. درېمه خبره په دې کې د عقیدې د خارج کېدو خبره نشته. څلورم جواب په دې حدیث کې د عقیدې بحث هم نشته د رجوع خبره ده. بل خبره وره امام نووي شرح مسلم کې وایي وهو مذهب الشافعي د مړي د طرفه روجي نیسل د شوافع مذهب دی و احمد او د امام احمد مذهب دی ويجوز للولي ان يصوم عنه في النظر والفرض دا د ولی د پاره جایز دی چې د روجي ونیسي د مړي د طرف نه. نو عرض دا دی چې د مړي د طرف نه روجي نیول امام شافعي امام احمد ثابت کړل نو که د دې خلاف چام کړي نو امام شافعي د هغه د طرفه جواب شو. فلهذا مخک مزه د دې دوو دلایلو سره د امانتداریو کا ډوګ موګ مکو دا د میلې ټماټر نه دي دا دین د ان شاء الله او په دین کې به ان شاء الله اوس حق او باطل معلومیږي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مفتی صاحب د یو بل خبره پوره اوریدل پکار دی او بیا د هغې موافق جواب کول پکار دی. اسی وقت ډکول نه دی پکار. تاسو خبره کړې ده چې حدیث که یو کس نقل کې او که ډېر نقل کې خو چې صحیح وي نو منکر به کافر وي. زما کار دا دی چې زه تاسو ته هغه احادیث راوړم چې هغه لږو نقل کړي چې موږ ورته اخبار احاد وایو او بیا زه تاسو ته وښیم چې په دې ځای کې ګوره فلانی عالم دی سلفي دی او د دې حدیث نه انکار کړی دی نو آیا دی کافر ګرځي او که نه ګرځي. اولی چې که دا حدیث قطعی شي نو د دې نه منکر خو کافر ګرځي نو بیا به په هغه ځای کې ته خپله فتوه لګئ یا به د خپلې دعوې نه رجوع کې او ستا کار دی چې ته یې قطعیت ثابت کړي. پاتې شوه دا خبره چې ما آتاکم الرسول نو لنډه خبره ده. آیت کریمه کې تا خبره کړې وه چې ما د عموم دپاره راځي او زموږ د احنافو د کتابونو حواله دې ورکړه. اوس ته وی چې نه په دې اجماع ده نو د اجماع ماخذ وښیه چې په دې باندې اجماع چا کړي ده او چا نقل کړي ده. خو ګورې خبره به د سلفو کې د رستنو خلکو خبره به نه کوي ځکه رستني خلک خو ته نه مني. وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا قوم اتبعوا المرسلين فاتبعوا المرسلين کې ما داسې خبره نه ده کړي چې ګنې سړی وایي چې تاسو د انبیاو په عمل کې به منئ او په عقیده کې به نه منئ. د آیت نه ته استدلال کې په قطعیت د خبرې واحد باندې نو زه تا ته ویما چې ته دا خبره کې چې یاره دې سړي د انبیاو عقیده او عمل خلکو ته بیان کو یو سړی نو زه وایم عمل او عقیده دواړې په کم ځای کې بیان کړي دي او خو صرف خلکو ته وایي چې اتبعوا المرسلین. استدلال وکړه داسې استدلال چې په سلفو کې چا کړی نو زه به بیا په هغې باندې خبره وکړم. بیا فلولا نفر من کل فرقة قسم دی وخوړه چې یاره امام قرطبي چې کوم دی نو هغه اثبات کړی دی. صاحب د امام قرطبي عبارت واوره د دغه آیت لاندې وګوره هغه وایي ولا شک ان المراد هنا جماعت هیڅ ذره برابر شک نشته دی په دې خبره کې. دلته نکره راغلی د په سیاق د نبي کې سالبه کلیه شوه چې دلته کې د طائفتن جماعت مراد دی یو وجه عقلی ده او بله لغوي ده. وی اما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب. عقل داوی چې په غالب ګمان کې د یو سړي په خبر سره علم نه حاصلیږي او ته خو چې خبر واحد چې کوم دی دا مفید د علم قطعي دی نو امام قرطبي خو ستا د خبرې رد وکړو. بیا اوس راشه زما دلایلو ته ما تا ته دلیل پیش کړی اصل کې خبره دا د مفتی صاحب یو څو اصطلاحات واوره. یو دی علم قطعي یقیني ضروري، دویم دی علم قطعي یقیني نظري، او دریم دی علم ظني. مونږ دا خبره کوو هر چې خبري واحد هغه روایت چې لږ کسان یې نقل کی نو هغه به علم ظني پیدا کوي، یعنی داسې علم چې په هغې کې څه نه څه شک او شبهه یي چې یاره دا د پیغمبر خبره ده او یا نه ده. دا خبره دې خلک واوري چې زمونږ د خبرې دا مطلب نه چې د پیغمبر په خبره کې شکي، زمونږ د خبرې مطلب دا دی چې د پیغمبر نه په ثبوت کې شک دی چې آیا دا خبره واقعي د پیغمبر ده او که نه ده. بهرحال ما حدیث ویلی
د بخاری مسلم د ګڼو کتابونو په حواله باندې چې المتبايعان بالخيار ته مطلب بیان کا حدیث کې دا خبره ده چې دوه کسان کله بیع وکړي یو شی خرڅ کړي او بل یې واخلي نو چې دوی د یو بل نه جدا شوي نو دوی ته اختیار دی چې دا بیع بیرته ختمه کړي اوس دا جداواله تفرق بالابدان هم دی او بالاقوال هم دی نور فقهي مسائل په خپل ځای باندې دي خو ګوره زه دا خبره کوم چې دا حدیث د بخاری د مسلم د موطا امام مالک د ابو داود ترمذی دی خبر واحد دی او ته چې خبر واحد قطعی وي او چې څوک انکار کوي هغه کافر دی زه هم د دې حدیث نه امام مالک چورلټ انکار کړی دی وایي وليس لهذا عندنا حد معروف دی حدیث کې معروف حد نشتا ولا امر معمول به فيه او په مدینه کې په دې حدیث باندې عمل نکېږي د ټول مدینه والا عمل د دې حدیث خلاف وو آیا امام مالک مدینه والا د دې حدیث نه منکر دي نو ستا د وینا موافق هغه کافر دي او کنه دي او د قشان د امام ابو حنیفه رحمه الله قولم دی نو آیا د امام ابو حنیفه رحمه الله ستا د قول موافق د دې حدیث د ظاهر نه په انکار باندې کافر ګرځي که نه به ګرځي او ستا دا خبره چې یره نه ورسره قرآن شته او نه ورسره حدیث دی نو دا مسله اجتهادي ده حضرت دا اجتهادي مسئله ده دی کې دا نه ده چې یره زه به قرآن کریم آیت وښیم چې په آیت کې به دا راشي چې دا حدیث چې کوم دی دا خبر واحد دی او دا ظني دی یا به په بل حدیث کې راشي چې دا خبر واحد دی او دا ظني دی د ماشومانو خبرې مه کوه بیا مفتي صاحب وایي په حدیث کې دا خبره کم ځای ده چې دا ظني دی دا پکې کم ده چې په عقیده کې به نه چلیږي او دا پکې کم ده چې په دې کې قطعیت نشته دا ټول دا امور اجتهادیه دي او دا درته ما ثابت کړل چې که په خبر واحد کې قطعیت وي نو امام مالک به چورلټ انکار نه کولی د دې نه موطا د امام مالک وګوره بیا وایي چې د دې حدیث په باره کې په ترمذي کې ستاسو عالم ویلی دي چې حق او انصاف دار ان الترجیح للشافعي هغه فقهي مسله ده په خپل ځای باندې ده چې ترجیح امام شافعي ده یا د امام مالک له ده یا امام ابو حنیفه له ده خو امام مالک خو ته انکار کړی دی که نو امام ابو حنیفه رحمه الله خو ته انکار کړی دی که نو چې که دا خبر واحد قطعي وي او هغوی ته انکار کړی دی نو هغې به کافر ګرځي که نه به ګرځي په دې خبره به ځان نه غلی کوي ویره امام احمد و امام شافعي پې عمل کړی دی ټیک د هغې پې کړی دی زه دا نه یم چې هغې پې نه دی کړی خو دا چا چې ته انکار کړی دی نو دا به کافر ګرځي که نه به ګرځي بیا ما دویم نمبر دلیل ما ویلی چې د بخاري مسلم ترمذي دی اکثرو کتابونو کې دغه روایت دی من ماته وعليه صيام صام عنه وليه چې څوک مړ شي روژې پې ماتي ولی روژې پې پاتې نو د ده ولی به د ده له طرف نه روژې نیسي اوس ګوره مفتي صاحب دا حدیث دی خبر واحد دی او ته د خبر واحد نه چې څوک انکار کوي نو هغه سړی کافر دی او زه ویم د دقه حدیث لاندې په فتح الباري کې ابن حجر شافعي حنفي نه دی هغه لیکي وقال الشافعي في الجديد ومالك وابو حنيفه لا يصام عن الميت چې د مړي د طرف نه به روژې نه نیولی کېږي نو دوی د دې حدیث نه انکار وکړو بیا وایي وقال الليث واحمد واسحاق وابو عبيد لا يصام عنه الا النذر امام احمد اسحاق بن راوي ابو عبید هم وایي چې د نظر روژو نه علاوه به د مړي د طرف نه نورې روژې نه نیولی کېږي دویم انکار وکړو بیا وایي فاما المالکیة فاجابوا عن حدیث الباب بدعوى عمل اهل المدینة كعادتهم امام مالک بلکې ټولو مالکیو د دې حدیث نه جواب ورکړی دی او دا حدیث چې کوم دی په عمل د مدینې والو باندې رد کړی دی چیرې د مدینې والو عمل د دې حدیث نه خلاف دی بیا مخکې وایي وروى النسائي عن ابن عباس قال لا يصوم احد عن احد او د عائشې نه نقل کوي چې لا تصوموا عن موتاكم واطعموا عنهم عبد الله بن عباس او عائشه رضی الله عنها دواړه فرمایي چې د مړي د طرف نه به روژې نه نیسئ بیا اخوا وایي فلما افتى ابن عباس وعائشه بخلاف ما رواياه دل ذلك على ان العمل على خلاف ما رواياه وی عبدالله ابن عباس او عائشې د دې حدیث په خلاف باندې فتوا ورکړه نو دا خو خبري واحد دی او انکار عبدالله ابن عباس او عائشې وکړو نو ستا د وینا موافق دغه دواړه به نعوذ بالله ستا فتوا د کفر به په دغه دواړو باندې لګي که نه به لګي خبري واحد دی او ته به انکار تی کفر دی عبدالله ابن عباس او عائشې هغه د انکار کوي امام نووي وایي وذهب الجمهور الى انه لا يصام عن میت لا نذر ولا غیره وایي د جمهور علماو قول دار چې د مړي د طرف
نه به نظر روژې نیول کېږي او نه به نورې روژې نیول کېږي. نو جمهور امت د دې حدیث خلاف کړی دی. نو آیا جمهور امت په دې باندې کافر کېږي او که نه به کافر کېږي؟ مفتی صاحب دریم دلیل زما واوره. په بخاري کې د عبدالله ابن عمر روایت دی او د عمر رضی الله تعالی عنه نه هم نقل دی. وی ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، مړي ته به د خپل کور والو په جړا باندې سزا میلاویږي. او چې کله عایشې رضی الله تعالی عنها ته دا روایت راورسید نو وی حسبکم القرآن، تاسو له قرآن کافي دی. او دا آیت یې ووایه چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. مسلم وګوره د قرآن په دې آیت سره خبري واحد رد کو، د خبري واحد رد کو. او بیا امام نووي منهاج شرح د مسلم کې لیکي وی ولم تحتج به انما احتجت بالآیه. عائشہ رضی الله تعالی عنها په دې حدیث باندې استدلال وننیو، د قرآن په آیت باندې استدلال ونیو او حدیث خبري واحد رد کو. نو عائشہ ستا د قول موافق به آیا د کفر په توګه لګي او که نه به لګي؟ درې حدیثونه ما پیش کړل او په دې دریو حدیثونو پیش کولو کې زما مقصد دا دی ټول سامعین دی واوري چې دا مفتی صاحب وایي چې څوک د خبرې واحد نه انکار